الرحیم. د قومی وطن پارٹی ملی رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو صاحب و سره ناست د وطن پال استادانو مشر دیان خان، زمونږ د ارچن یونین کونسل جنرال سیکرټري داود خان، د هریچن یونین کونسل د جمال آباد ویلیج کونسل صدر فرهاد خان، د جمال آباد ویلیج کونسل او د جمال آباد چیرمن ارشاد علي، او ما ته مخامخ ناست د ارچن یونین کونسل ډېرو عزتمندو مشرانو کشرانو همزولو السلام علیکم. ملګرو، د الیکشن وخت الیکشن شروع دی. زه خو په دې ننني دلته راتلو لومبې د خپل مشر شکریه ادا کوم چې دلته یې موږ راوغوښتو او زموږ سره مخامخ ملاقات وشي، خپلې خبرې اترې به وشي او تاسو هم د هغوی چې کوم حالات دي د هغې نه خبر شي او هغوی به ستاسو نه خبر شي. دې نه پس زه د هریچن یونین کونسل چې دا کوم ملګري موږ سره راغلي دي د دې ډېره زیاته شکریه ادا کوم، ځکه چې نور کله اکثر موږ برسۍ له روزو نو دونه په ګڼ تعداد سره موږ سره نه روزي. اوس چې موږ وینا یو ګاډي ته کړې ده نو را روان شوي را سره دوه ګاډي کسان دي او اخري کې داسې وشو چې کوم ګاډي موږ کړي وو نو په هغې کې ځای نو کسان هم رانه پاتې شو. شاهجان موږ له ټارګېټ راکړی د 100 کسانو او انشاءالله ستاسو مخامخ ناست دي، دغه کسان دي، تاسو هم وینئ او موږ هم ولیدلي. ملګرو، هره پارټي هر یو ګوند مخې له راځي او اوټونه غواړي او یو خپله خبره کوي چې زه به چې کامیاب شم دا به کوم دا به کوم دا به کوم. زه ورته دا خبره کوم چې ورورجانه راتلونکي وخت نه یادوم چې څه به کوو، دا څه چې موږ کړي دي په دې باندې غور وکړئ. داسې کوم یو کار دی چې فرض کړه که د بجلۍ په مد کې دی نو زما په خیال باندې زه خو د یونین کونسل صدر یم او د ډېر وخت نه لکه زما چې څونه عمر دی نو ما په قومي وطن پارټۍ کې تېر کړی دی. د ارچن په یونین کونسل کې چې څومره بجلي لګېدلې ده دا د آفتاب خان د لاس ده. یو ټرانسفارمر یو تار پکې د بل چا د لاس نه دی لګېدلی. د ارچن په یونین کونسل کې نومونه یې لاړم دې وي تاجي وکړه چې څومره پرایمري سکولونه جوړ شوي دي دا ټول چې دی نو د آفتاب خان د لاس کې. د ارچن په یونین کونسل کې چې کوم هایر سیکنډري سکول جوړ شوی دی د امیر حسین استادزادې مخامخ ناست دی، د دې افتتاح موږ په خپل لاس باندې کړې وه. دغه د دې نه پس د ارچن په ویلیج کونسل کې که فرض کړه د ټلیفون اکسچینج جوړ شوی دی، که فرض کړه ټنکۍ جوړه شوې ده. یاره زما په حساب باندې خو چې زه خو چې خپک ځمه نو د آفتاب خان په خښته باندې ږدمه د آفتاب خان د لاس خښته لګېدلې ده نو زه دا وایم چې تاسو مونږ نور څه وغواړه. دویمه خبره، د ټولو نه اهم کارنامه د ګیس د عمرزونه د ارچنه پورې ګیس 8 انچه پیپ راوستل دا د ماشومانو کار نه دی، دا د MNM کار هم نه دی، دا زمونږ د مشر کار دی چې د هغه ځای نه څه طریقې وکړه چې فرض کړه دا ګیس دونه پیسې هغه راویستې چې فرض کړه دغه ته رالې ارچن یونین کونسل ته چې کوم دی نو ګیس راورسېده. اوس زه د خان نه یو مطالبه کوم چې ګیس ډېره حده پورې شوي دی خو څه پاتې دی. موږ چې الیکشن کوو او کمپین کوو کوڅه په کوڅه او کور په کور ګرځو میټینګونه کوو یحیی جان نه اکثر خلک چې دی نو دا مطالبه کوي چې زما ګیس نشته او د ټولو سره موږ ګورې دا وعده کړې ده چې دا ګیس به د ملي کور ته راولو نو د خان نه دا مطالبه کوم چې ګورې دا کار به خامخا کېږي انشاءالله. دویمه خبره، لکه پاتې کارونه کې بېګا مې سوچ کوو د ټولو نه غټه مسله د ارچن دا کم نیر چې ډبل شوی دی دا زمونږ د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو چې کله وزیر اعلی نو په هغه وخت کې ډبل شوی دی او دلته چې کېدلې مطلب دا دی د نیمې نه درې چنده سیوا شوي دي. نو زه دې ملګرو ته وایم دا کوم چې موږ سره راغلي دي چې ورونو د خدای خاطر وکړئ چې کلي ته لاړ شئ. تاسو چې فرض کړئ 1.5 کسان راغلي نو 1.5 کسانو ته دا خبره وکړئ چې دا کوم کارونه شوي دي دا ګوره آفتاب احمد خان شیرپو کړي دي. اوس د مطالبو ټیم نه دی، الیکشن چې وشو انشاءالله تعالی چې هر یو کار به کېږي، هر یو کار چې د ارچن په یونین کونسل کې د ترقۍ کوم کارونه دي که خیر یو به هم نه پاتې کېږي او دا مهرباني به کوئ چې موږ سره به دا مرسته کوئ چې کوم کمپین موږ شروع کړی کوم کسان پکې نه دي شامل ورې کوڅه په کوڅه به ګرځئ. موږ چې کومه طریقه جوړه کړې ده
کمیټه هم جوړې کړي دي په هغه کمیټه کې رومبي هلکان دي بیا ورپسې مشران دي هغه ورپسې شاته ګرځي بیا ورپسې موږ هم چې دی نو ګورو لکه د پولیسو ته ځای معلوم کړو موږ اپوزیشن دی کم ځای دی هغه وایي یاره جولاګانو کړي وای لکه درلو بس جولاګانو کړي که به ملابېږو هغې نه پس یا موږ پسې راشي یاره تاسو کوم ځای کې یاره موږ د جولاګانو کلي نه ووتو او دوبیانو ته روان یو یاره زه درلم دوبیانو کلي ته نو انشاءالله تعالی چې کار خسي ټیک ټاک شروع دی خو انشاءالله تعالی په اتمه فروری دا وعده به کوئ چې که خیري دا مهرونه دوه دي یو د قومي اسمبلی او یو د صوبایي اسمبلی دا به دواړه په ډیوه باندې لګي او دا خپل مشران به کامیابو ملګرو تاسو ته منظور ده چې منظور ده نو لاسونه اوچت کړئ ډېره مهرباني ډېره مننه